ګران کتونکو بالکل دا ټیم کې تاسو کتئ شئ چې موږ موجود یو په اندرونی کوواټي ګیټ چرچ روډ باندې. دلته کې بازار متعلق به موږ مختلف دکاندارانو سره هم خبرې اترې کوو. د دې ځای صدر چې کوم دی هغوی سره موجود دی. راځئ دوی سره بازار متعلق یو څو خبرې اترې کوو. سر لومبې خو تاسو ته سلام کوو. ټول لومبې خپل تعارف وکړئ، د بازار متعلق څه ووایئ. عجب خان مې نوم دی او د انجمن تاجران چرچ روډ پریزیډنټ یم. صورتحال موجوده خو دا حال دی چې زمونږ تقریبا چې په دې کال 12 میاشتې کې دی یو 3-4 مهینې زمونږ د دې جمی د یخ چې کمی کنه دی وخت زمونږ لغونده کې خویش مطلب دی باندې زمونږ گزاره کیږي ډېر ښه وخت وي. خو څکه د الله رب العزت سره نه دا ختم شي چې میاش اوس د وخت وګوري تاریخ ته وګوره الله پر موسم مکه شانته ګرم دی. نو د پوجا باندې د بازار تاسو مخامخ ته دکانونو کې شادر نظر یو گاک نیم دی وخت به د کافي رشو د دې یخنې پوجا خو څنګه چې کوم دی بس د الله رب العزت سره نه دغه دی موسم ګرم دی او گاک هم نشته استاسو مخامخ دي. دا څه وجه د موسم اثرات دي کنه څوک راځي نه خریداري لا د کې جی 2-3 خبرې دي جی مین خبره خدا را کړی چې هغه باندې تاسو خبرې جی ټول پاکستان خبر دی بلکې دنیا خبره ده چې ګرانی دا ډیره زیاته ګرانی دا دار سړی د وسنه وته یقین وکړي چې د لندن ټول نارزان سیز دی چې خلک اخلي نه سبا لندن د خریداري نه د خلکو وته د ډیر غریبانو د وسنه اگر مالدار طبقه یا نارمل طبقه هغه به هم گزارو کیوا بلی غریبانو خلکو هغه په وس کې پاتې نشولو نو یو خو د مهنګای خبره ده دوی ماته سوري چې موسم د اصل ګرم دی نو د پوجا باندې د نور د امید د خو ساتو سيخنی دغه د چمل ګروست لاړه لکه مکه په جنوري کې د کار کې د جنوري ته یخنی لاړه نو جنوري کې کې دي شي مثلا ده ملکی معیشت ډیر زیات خراب دی موجوده حکومت په څه پیغام ورکوي حکومت ته وداري چې معیشت خوده هغه څه شک نشته ټول پاکستان د ټول ملک حالات ډیر زیات خراب دي او ځکه دا دونه مهنګای او دا دونه د ټیکسونو وغیرہ ارسنه په خلکو باندې لوټ دي خو هغه نه باوجود هم چې کوم دی کنه چې دا اوس کوم موجوده ګورنمنت د دې خپل کوشش جاری دي ټیک دی چې مثلا دغه خو من خدای الله نن دغه کو او د دې حکومت هم دا توقع ده چې ان شاء الله تعالی چې دوی خخ کارنامې وکي خدغه وکي ان شاء الله معیشت بم رب العزت ټیکی الله پاک واپس کم بیک بو ان شاء الله تعالی کیږي پاکستان واپس په خپل خپل باندې ان شاء الله ودرېږي. د خرید او فروخت نه علاوه بازار کې تاسو ته څه مشکلات شته؟ یاره مشکلات خود سي خاص نه نور چا کوم د دنیا دغه د ټکه ټوکه لګیدلی وي کله یو سیس کله بل سیس نو دومره خاص مشکلات نشه الحمدلله د الله کرم دی بس مثلا دا چې ریګولر څنګه مطلب چلے دا وما شانتی چلی گیا بس تک شاید इंशाल्लाह इस तरह से मुश्किलात नहीं था अल्लाह करम दीजिए. हाँ मैं कहना चाहती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा हम लोग पंजाब से आए और हमें बहुत अच्छा लगा 3-4 दिन हो गए हम शॉपिंग कर रहे हैं इधर तो चीज़ें मतलब सस्ती हैं और म्यारी भी हैं अच्छी भी हैं तो बहुत अच्छा लगा हमें इधर आके शहर में जो भी मतलब सामान वगैरह ख़रीदा हमने इधर तो ज़्यादातर चीज़ें हमने इधर से ली है. स्पेशल शॉपिंग के लिए आए हो कि नहीं किसी के हाँ बस थोड़ा काम भी था तो कुछ शॉपिंग भी करनी थी क्योंकि लाहौर में आपको पता ज़्यादा महंगाई है वहाँ लोग ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं इधर थोड़े दरमियाने तबके के लोग हैं तो इसलिए मतलब ये लोग जो है ना वो लाहौर की निस्बत हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा लाहौर की निस्बत इधर महंगाई कम है हाँ ये कहना चाह रहे हैं प्राइसेस मुनासिब है हाँ बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है. शहजाद अहमद ज़मानुम दे जिदा क्वार्टी बाज़ार दे और मंग द पर्दो कार को द पर्दो दुकान दे जमंग दलता बाजार सिंग रवान दे बाजार हो कारोबारी हालात द ټول د پتر چې ټول پاکستان د یو صورتحال روان دي بازارونه هغه شان نه دي چې مخکې څومره کاروبار او کاروباري دغه وي د پیښور تاسو ته پته وي دا زمونږ د سنټرل ایشیا یو ډېر مضبوط ځای دی او کاروبار لحاظ سره دلته ډېر زیات کمې په دې راغلی چې د افغانستان نه بل چې کم تجارت کې دوه بند دی هغه لارې بندې دي که چېرې د افغانستان د تجارت دا لاره کلا وشي امید دا دی چې انشاءالله دلته په پیښور کې مخکې چې څنګه بازارونو په سن 99 کې 98 95 کې هغه شان د انشاءالله بیا د بازارونو صورتحال روان شي. د مهنګای څه اثرات په خریدارانو باندې پریوتي دي؟ مهنګای خو چې څنګه چې مهنګای زیاتیږي په دغه باندې بازار باندې زیاتیږي په دکاندار باندې یو شی زیاتیږي د دې اثر اتوماتیکلی لاندې په دغه باندې وي په کسٹمر باندې وي دې لپاره خو تاسو ټول تم پته ده چې لکه کله وړو ګرانېدل شروع شي نو ظاهره خبره د هغې اثر د لاندې د یو دغه خریدار نه واله ته بر دکاندار پورې ټول باندې د اثر پرېوځي. مهنګایي خو د مخکې نه چې کم ده یعنې زه به تاسو ته د سن 2000 نه تر دې اوسه پورې 24 پورې د مهنګایي یو ریشو ډېره تیزۍ سره جمپ خوړلی دی یعنې موږ به دا ورته نه وایو چې د کمې په خوړلی دی کمې په ځای باندې ډېرې تیزۍ سره باره تللی دي
چې کومه توړه به موږ مخکې اخیستله په 550 600 اخیستله هغه توړه موږ په وروستو کال 2023 پورې 3000 پورې اخیستې ده اوس دا لږ ډېر کمی وشولو تقریبا 1800 1900 دې ته راغله دې کې دا حکومتونه بدل شو د دې څه اثرات دي کنه وجوهات دي څه داسې سیزونه خو دي چې د حکومتونو په وجه هم کېږي د ګورنمنټ چې کم فوکس دی هغه په آئیني ترمیم او په دې سیزونو باندې ډېر زیات دی په بازار کې د خرید و فروخت د چې کوم معاملات دي د معاشي معاملات دي په دې باندې هغه چیز نشته सर्दियों की निस्बत तो अभी बहुत ज़्यादा रेट ज़्यादा हाई हैं इन लोगों के क्योंकि इनको खुद जो है मुश्किल पड़ रही है वो कहते हैं हमें खुद ये चीज़ आई महंगी है बाहर से आ रही महंगी है हुकूमत को क्या पैगाम देना तो हुकूमत को यही पैगाम देना चाहते हैं कि थोड़ी सी हमारे लिए जो है वो हाँ गरीब आवाम के लिए थोड़ा सा गुजारा करें ये ट्रांसपोर्ट के जो मसले चल रहे हैं उनमें इन्होंने बहुत ज़्यादा महंगाई की हुई है चीज़ें इनको खुद महंगी मिल रही हैं तो इस वजह से उन लोगों ने यहाँ पे महंगाई की हुई है और हमें भी फिर महंगा मिल रहा है तो गरीब आवाम के लिए तो बहुत ज़्यादा मसला है क्योंकि पहले यही कबाड़ होता था सस्ता होता था जिनके घरों में 4-4 5-5 बच्चे होते थे वो ले लेते थे आजकल उनके लिए बहुत मसले बन रहे हैं क्योंकि वो 5 की जगह 2 बच्चों के ले रहे हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं यहाँ महंगाई में हम किस तरह हम ले सकते हैं तो बस हुकूमत को चाहिए कि वो थोड़ा बहुत इन लोगों के साथ गरीब आवाम के साथ नरमी करें और चीज़ें सस्ती दें तो ये हमें भी फिर सस्ती मिलेंगी समाजी जहांगीरों में क्वाटे दुकानदार पर्दोकार को मंगज बाजार څنګه روان دی بازار خو بس ماشاءالله اوس د ودونو سیزن دی او ماشاءالله اوس زمونږ د کپړو سیزن می د بوټانو می د هر سیز چې دی کنه د ودونو د لپاره خلک غلي نو خپل شاپینګ کوي بازار ماشاءالله خدای اوس روان د سیکنډ هند دکان دی د کباړ او داسې کباړ موږ خرڅو د پینټونه دي موږ سره شټونه دي موږ سره بازار حالات خدا سي دي چې د ملکی حالات چې کم دي هغه سیټ نه دي نو چې کله د ملکی حالات سیټ شي نو بازار هم به سیټ شي وسره چې ډېرې زیاتې شوې او کرایانې ډېرې زیاتې دي هلته نه چې راځي دا کرایانې هلته ډالر خیږي ورځ په ورځ باندې او دا سیکنډ مال دی او دا هم په ډالرو دی نو هغې سره دا ګران شو نو که په دې باندې څه کنټرول وکړي غریب خلکو ته څه ریلیف میلاو شي دا به ډېره غټه خبره وي بس کوټې کې دکان دی محمد شعیب نوم یې دی او سکال خو چې دی موسم چینج شو خو بس خلک نه راوځي ځکه چې د مهنګایي ډېر سخت حالات دی ګاک ودرېږي وایي سیکنډ هینډ او سیکنډ هینډ دی مکه سیکنډ هینډ دغه دی خو به دا دی چې ریټ ګاک نه ورکوي ولې چې هغوی غریبانان هم چې دی ګراني ده که نه غریبانان دي ګوري شوي دي حالات وجې نه ګراني شوې ده دلته پیسې خلکو سره نشته نو بازار کمزوري دي او حالات به ښه شي انشاءالله الله مالک دي داسې بس مشکلات دا دي چې کسټمر نشته مالونه ګران شوي دي ټیکسونه زیات شوي دي او دلته هغه شان کسټمر پیسې نه ورکوي مخکې چې صحیح حساب وو نو دغه مشکلات موږ له راځي او ټیکسونه میکسونه زیات دي موجوده چې کوم حالات روان دي سو ضرورت سيزونه نشي اغشته ستاسو د انټیک دکان دی مزي ملکی حالات خو لکه ګډوډ دي خراب دي ولې په اخري تاریخونو باندې شي بیا کسټمر ډېر کم شي او سودا نه دي تپوس والا زیات راځي اغشتو والا کم دي خرید و فروخت څنګه روان دی یاره دې به ګزاره ده بس بالکل ولاړم نه دی روان نه دی بس درمیانه دی خرچې مینیج کیږي نه جی خرچې خو نه مینیج کیږي د هغې وجه دا ده چې دا دوکانونه خرچې نشي برداشت کولی یو د بجلي بل چې راغلو به ټولې خرچې خو هغې کې راړې شي نو هغې نه پاتې بیا وروسته څه شي زمونږ دا کوټه کې دا پردو دکان دی کاټن دی پردي دي را سره بازار څنګه روان دی بازار مس چې کم دی لږ روان شوی دی ګاک راځي کیمرامین توفیل احمد سره رینا ګل پیام خیبر پېښور